اوکے جناب نو د کور خایس پروګرام کې تاسو ټول ته هرکلی کومه امید لرم تر دې دمه پورې باس تاسو دا ټایم مونږه سره خطر شوی باقی څنګه چې زه همیشه په شان تاسو ته وایم زموږ دعاګانې تاسو سره دي چرته هم اوسېږئ خوشحاله او آباد اوسېږئ خپل وخت همیشه ښه تېرولو کوشش کوئ ځکه چې دا سیز زموږ په خپل لاس کې دی یو د خپل صحت خیال ساتل د خپل ځان خیال ساتل او خپل صحیح طریقې سره ټایم مینج کول خپل رسم او رواج چې دی هغه قایم ساتل دا ټول هر څه زمونږ په خپل لاس کې دي اوس مونږ دا څنګه مینج کوو څنګه دې ته ټایم ورکوو څنګه په کوم نظر باندې دې ته ګورو څومره ویلیو ورکوو مونږ خپل رسم او رواج ته خپل کلتور ته خپل پښتون معاشرې ته دا زموږ په لاسو کې دي نو زما د خبرونه به تاسو ته لږ شان اندازه شوي چې زما نننۍ موضوع په څه باندې دا زموږ موضوع نن په رسم او رواج باندې دا زموږ په خوراکونو باندې دا زموږ د خیبر پښتونخوا کې مونږ خبرو کوو زموږ د پښتنو مونږ خبرو کوو د دې په حق باندې نننۍ زما موضوع ده نو که څوک هم مونږ سره پروګرام کې ګډون کول غواړي نو بالکل جی هغه راتلی شي مونږ سره پروګرام کې به شاملېږي که هغه میسیجز د لارې راتلل غواړي یا هغوی ټلیفون د لارې راتلل غواړي بالکل جی هغه راتلی شي مونږ سره اور دې نه علاوه څنګه ما تاسو ته ویلي فیسبوک د لارې هم تاسو مونږ جوین کولی شئ نو سنو پښتونخوا باندې دا ټایم تاسو مونږ لایو ګورئ زموږ دا لایو خپرونه نو تاسو مونږ سره راتلی شئ جی پروګرام کې ګډون کولی شئ کامنټس د لارې پروګرام کې شاملېږئ نو ګورو جی یو څو کامنټس به شاملو ما آئینه پس پر اعظم خپل دی موضوع طرف تھا الگ شانی وہ کہتے ہیں نا چیدہ چیدہ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنی ویوز میرے ساتھ شیئر کرنی ہے نو سوک برازی جی مونگا سرا اغی طرف تبا ہم رازم اخو پیلا زویم چستا سو کم کم کامنٹس مونگ سرا شامل شوی دی پروگرام کی اغا تاس سرا شریک کم جی ټولو نا ډومبې چې کوم کامنټ ته مونږ چا جوائن کړیو حاجی زاهد د مونږ سره د ملایشیا نه سلامونه کوي وعلیکم السلام جی خوشاله اوسئ ټول مسافر تبا ہر کلے ہم کو سہیل خان دے جی مونږ سره وی ہائی زکیہ خان سسٹر حاجی زاہد وی چې آپ کیسی ہو سویٹ آر جے زکیہ نائس شو نائس وائس تھینک یو سو مچ سراج د جی مونږ سره سلامونه کوي او ډیره مننه جی تاسو د ټول راغلی مونږ جوائن مکو اورنګزیب د مونږ سره وی چې نایس شو محمد اوکے محمد ذوالقرنین د مونږ سره وی السلام علیکم ڈاکٹر ذوالقرنین فرام ملتان آپ ہمیں ملتان سے دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ذوالقرنین آپ کو ویلکم کرتے ہیں حمداللہ ملاخیل نے مونږ سره وی چې ہماری نیت کی آزمائش اس وقت ہے جب ہم کسی اپنے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے ہمیں کسی چیز کا فائدہ نہ ہو اچھا جی اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا سیکھ لیں زبردست پیغام جناب ہمیشہ نوری ذات کلی گٹور پیغامات مونږ سره الحمدلله شریکي پروګرام کې نیکسٹ مونږ سره شاه فیصل د جی مونږ وی چې سلامونه وعلیکم السلام خوشاله راته اوسېږئ اور جناب نور سوکتی نور وی سلام ز ابو ذر د میرولی خاجی مننه تاسو ته هم هرکلی کو اور شاه نفیس ته آئی تھنک وی چې ماشاءالله ډیره مننه جی خوشاله راته اوسېږئ فرمان آفریدي هم مونږ جوائن کړیو د باړې نه سلامونه کوي وعلیکم السلام خاجی نننې زموږ خبرې د پښتون زموږ کلتور په حق باندې دي ځکه تاسو ګورئ پښتانه همیشه د بهادرۍ په دغه نوم یادېږي چې پښتون ډیر بهادر قوم دی ډیر مهمان نواز قوم دی ډیر زیات چې دی هغه معاف کوونکی وفادار قوم دی یعنی کې کومه خبره چې یو کی کومه واده وکړي بس هغه هغې دپاره د کاڼي کرښی ابه سر ته رسوي نو دې نه علاوه زموږ د پښتو خوراکونو خبره وکړو د پښتو نه بلکې زموږ د خیبر پښتون خوراکونو خبرې وکړو چونکې موسم هم چینج کېږي او دا ښکلې ښکلې مزیدار خوراکونه انسان په مایند کې راځي که هغه زموږ د پېښور چپلی کباب ډېر زیات مشهور دي یا چې د مختلف کړایانې دي د یعنې کې څه هم غوښې سره ریلیټډ کم سیزونه دي هغه ډېر زیات مشهور دي په دې سیزونو باندې بیا رش هم کافي زیات سیوا شي نو د پښتو رسم و رواج حوالې سره که خبره وکړو رو زمونږ هغه وخت بدلیږي لګیا دی زمونږ هغه ټایم چینج کېږي لګیا دی هغه څنګه پخوا مونږ کتل کور کې څه مسله راغله
اوس هم داسې بعضې لرې پرتې سیمې شته دی کې د اجره سیسټم شته چېرته کې چې مشران کینی او د چا کلي مالت کې خپل کور کې داسې څه مسله راغلي هلته کې کینی او هغه مسله په هماغه ټایم باندې هواره کړي او دې نه علاوه مطلب که کور کې مطلب د پښتنو د مهمان نوازۍ د هغوی د میلمستیا مونږه دا مثال ورکولی شو چې پښتانه میلمستیا کې ماشاءالله دومره خپل نوم لري چې مطلب تاسو به ګورئ که کور تاسو میلمه راشي ستاسو کور کې نارینه موجود نه باقاعده ماشوم به ولیږي هغه زنانه بازار ته یا دکان ته چې څه د هغې ریکوایرمنټ وي هغه به ترې راوړي ځکه چې زمونږ پښتانه چې کوم دي نارینه د کور نه بهر ته وځي نو لازمي به دا خبره په کور کې کوي چې زه ګورېزم او که فلانې تن رالو یا کور ته څوک میلمه رالو چې بغیر د څه چای روټۍ نه هغه درنه لاړ نه شي نو مطلب دې پورې تاسو ګورئ زموږ مهمان نوازي دې حده پورې چې ده نه هغه دا زموږ په وینه کې شامله ده دا پښتونولي قایم ساتل دي دا زموږ چې کوم رسم او رواج دي دا په خپل راتلونکو نسلونو کې په خپلو ماشومانو کې دا را برسېره کول دي راوستل دي ځکه چې ورو ورو مونږ د دې څیز نه لرې کېږو لګیا یو زموږ دا رسم او رواج ختمیږي ورو ورو ځکه چې دا اجره سیسټم نن سبا که مونږ خبرو کو دا تقریبا ختمېدو حده پورې دی نو اوس نن سبا تاسو ګورئ مطلب مسلې مسایل څنګه ما خبره وکړه په اجرو کې به مسلې حل کېدې د کلي مشران هغوی به راټول شو چې مطلب ستاسو په مالت کې چاپرچل کې هم چاته مسله دا به اجرې ته راغلل باقاعده په هغې کې به د ټنګ ټکور پروګرامونه هم وو چې مطلب یو ښه ټایم تیر شي داسې ورو ورو چې دی هغه ختمېدو طرف ته روان دی نو خپل ځوان کول دا راتلونکی نسل دا به مونږه د دې سیز نه خبر ساتو نن سبا تاسو ګورئ د خاریې ورکوټي کورونه بس بیټکونه جوړ شوي دي خو په هغې کې دونه ناست نی اکثر تاسو به کتلي چېرته مړی جمدی کېږي نو په کوڅه کې به د ښارونو په ګلیانو کې چیرونه واچولی شي کټونه به واچولی شي بس هماغه د یو ټایم دعا وشي بس خبره ختمه حالانکې زموږ پښتانه چې مطلب ګورئ چې چېرته کې مړی هم وشي یعنې په کم کور کې غم هم راشي نو هغه مطلب 3 ورځې چې دی هغه د مړی کور والا روټۍ نه پخوي بلکې د کلي مالت خلک هغوی ته دا رسوي دې نه علاوه که د واده خادی خبره وکړو نو په هغې کې هم تاسو ګورئ مطلب ټول به په یو ځای باندې په شریکه باندې د واده چې کوم کور وي په هغې کې به خپله هغه حصه به پکې اچوي که نه چې مطلب هغه که د کار په شکل کې دی که هغه چېرته داسې ډېر وس نه لري نو خپل طرف نه هر یو تن ورسره مدد کوي چې زما طرف نه پکې دا یو دیګ ته واخله زما د طرف نه پکې دا شامل که دغه مینه ده کوم چې قایم ساتل دي زموږ د پښتو زموږ د پښتنو د کلتور زموږ د پښتونولي یو ښکلی زموږ د رسم او رواجونه دي زه وایم چې دا همدغه شان دی قایم پاتې شي ځکه چې بعضې ډېر زیات زما پروګرام کې داسې بلکې د ټي وي پروګرامز کې زه خبره کوم هلته کې زموږ ما سره پروګرام کې ډېر داسې پښتو ادب سره د پښتو کلچر سره تړلي خلک راځي هغه په دې باندې خبرې کوي او مطلب مختلفې هلې ځلې روانې دي که هغه سوشل میډیا د لارې تاسو ګورئ یا داسې نور ځایونو کې تاسو ګورئ د پېښور پوهنتون کې تاسو ګورئ دا سیس قایم ساتل دي خو یوازې د دې ایفرټس نه څه نه کېږي تر څو چې زموږ د کور نه یو څیز راوچت نشي د ماشوم هغه وینه کې دا شامل نشي د ماشوم په مخ کې چې دی دا زموږ روایات نه نو زما په خیال چې دا دومره ډېرې هڅې دا بیا هسې بیا لاړې شي ځکه نن سبا تاسو ګورئ هر یو انسان د ماډرنزم طرف ته روان دی چې جي زه ماډرن شم او بس زه چې دی لاړ شم ټیک ده زمانې سره سره به چلیږو خو دا دی چې ورسره به خپل رسم و رواج هم قایم ساتو زه به جي نن د پروګرام لومبني کالر طرف ته ګورو چې موږ سره څوک شاملیږي نن پروګرام کې السلام علیکم وعلیکم سلام سسٹر خای بالکل ټیک ټاک جی څوک دی موږ سره شکیل افریدی بارکم بارخیلونه شکیل افریدی څنګه وخت ښه تیریږي الحمدلله خبسور کې ها سبا ویل غواړي شکیل افریدی یاره بس پروګرام خو چېر مونږ رښتیا وایه چې ډېر مې ونه اورېدلو نن نو مې لږ نو وخت شوی و دا پاټوی ما ټینګ کرلی و هله مې اوبه را جوړې کړې بس پاکې بیزي وم چې پروګرام لا مې رومنډه کړل ورڅه تېر و خو بس دا یو په دا یو خبره باندې خوشحال شولم چې امین خان افریدي نه مې کال زر میله وکړلو خپل نمبر نه مې نن میله وکړو ګډ بس امین خان ته ووایې تم تیار کښېنه ځکه چې امین خان خو به زما موضوع اورېدلې وي که نه زه یم چې پای باندې به دی ډېر ښکلې خبرې وکړي نه بالکل داسې روچا څنګه یې وویله
نه بالکل دی خو بس خبرې خپل یې کوي که نه خو بس زه به ته روغلم کوه موا مې ورته راوبوسلې وه خو بس مو پټو ماټو له اوبه راجوړې کړې او بس رومنډه مې کړل ویلي شي کالونه اخلي بس په خپله باندې مې میلو کړل او ماشاءالله پروګرامونه هم زه واورم او ډېر ښکلي راونوي. ډېره مننه شکیل افریدي. چاته زموږ اوریدونکو ته ښکلي شانې پیغام به ورکوي؟ یاره بس پیغام به زه دا ورکم چې مور او پلور دا ډېر خیول سوتي او بل د ژمي موسم دی د ماشومانو را سپیشل خیول سوتي او بل زه به دا وایم چې ژوند ډېر قیمتي دی انتهایي او ځان خیول دا ډېر سوتي. بالکل یامین خان افریدي غونډې کې کنجوس کېږي را ما چې بیمور وي سره یوه روپۍ په ځان نه لګوي. اوکې ټول اورېدونکو له مې سلام. وعلیکم السلام. ډېره مننه. اوکې چې دا شکیل افریدي موږ سره وایي چې موضوع مې دومره خاص نه ده اورېدلې خو ټول ته دا پیغام یې وړاندې کړو چې خپل ډېر زیات خیال ساتئ. زه به د خپل پروګرام سیکنډ کالر طرف ته. السلام علیکم. السلام علیکم. ارجو بچا خاص ستړی مشه هرکلی الحمدلله. څنګه یې؟ شکر الحمدلله. تو څنګه تاسو د مزاج کده؟ بالکل ټیک ټاک. څه به ویل غواړئ؟ الحمدلله. رام کو دی اورو ګوره ډېر ښه خوند کې په شعر نوم کو ورځانه لکه تاسو د ملک پښتونوال رسم رواج خبره وکړم. ورځانه په خوا بشو په کې مهمان نوازي ماشاءالله ډېر خوندوره و. وسم شکر الحمدلله. وسم هغه رقم ته مهمان نوازي لکه مخته شو کنه. ورځانه چې وکړه دا غون پاکستان شوګره دا پیان دي فراچیان دي سیندیان دي بلوچان دي دا ټول منلي دي پښتاني په مهمان نوازي کې ډېر کلک دي کنه. بالکل. او بیا خدا خبر نه ورته لکه نن سبا چې ګره موږ په خپل موږ ګرځر وسویر کړی دي لکه په یخنیانه کې انجلان بو هغه سجانه بچي وي شروع دا ټول خوراکونه نن سبا موږ ختم کړي. نن سبا موږ د مرچکانو د مصالحو خوراکونه چکن او دا شان موږ شروع کړی دي. بالکل دا سیس چې دی دا خپل رسم او رواج نه دی پرې ښودل پکار. بالکل هغه رسم رواج د خورجانې که وجرۍ که لباسي لکه جرګي لکه خوراکونه هر شی لکه برتنان شیان دا هیڅ کله موږ ته نه دي پکار. دا زموږ چې ټول دي زموږ پښتنو پهچان ده. بالکل دغه زموږ پهچان دی. ښکلې خبرې. ډېره مننه. الحمدلله. وصاله یا همیشه خوشاله لره. ټیک سره خدای ته امین. الله پامان. تاسو ټول دې هم الله پاک خوشاله و آباد ساتي. یو څو کامنټس بس تاسو شاملوم بیا به دوباره راځم تاسو ټلیفون کال صرف ته اور ګورو جی موږ سره څوک شامل شوي دي. رازق مومند د پنډیالای نه وی سلامونه جی څنګه یې؟ بالکل ټیک ټاک یم جی. اور یو خبره وکم تاسو ته وحید خان اورکزی دی جی موږ سره. حیدر افریدي فرام کراچي وی سلامونه په خیر راغلی. مننه جی خوشاله اوسئ. وحید خان د دبئی نه مونږ ګوري لګیا دی. وحید خان وایي چې څنګه یې سسټر؟ زه بالکل ټیک ټاک. وعلیکم السلام. او کوکو شینواری وایي چې مای سویټ زکی آپی هاو یو زما پروګرام وایي زم پروګرام اورما او وایي چاچو سره اور آپی سما سویټ ښکاري. آیم چھوٹی سیما سحر. او دا خو سیما سحر راغلی ده. دین علاوه جناب اپریشیټ یو آل. ملک زرداد خان د مونږ سره. دین علاوه سلامونه را لګلی دي ډیسټریکټ ینګست ټرایبل لیډر خاجی. دین علاوه امداد سورانی سلامونه کوي. وعلیکم السلام. سلیم میډیا سیل وعلیکم السلام. میر افضل خوګیانی سلامونه کوي د مدینه منورې څخه. نو تاسو ته هم سپیشل هرکلی کو او ما په خپل دعاګانو کې به لازم یاد ساتئ. صحیح شو. نیکسټ ډیر ملګری موږ سره شامل شوي دي. عثمان خان د جی موږ سره سلامونه کوي. نسیم د موږ سره وی سلام درته کوم. ډیره مننه جی سپین بولتک څخه. ابن امین د جی موږ سره وی چې نایس شو او وی ټول ته پکې سلام ویا. عزت الله هم سلامونه کوي. او حمزه د موږ سره وی سلامونه څنګه چل دی؟ بالکل ټیک ټاک. زوبه جی ځان سره یو بل کالر شامل وو. السلام علیکم. سسټر السلام علیکم. وعلیکم السلام. امین خان تاسو ته هرکلی کو. الله دې خوشاله کړه. ډېر ژوند ته غواړم بس مو کال کټ شو د ولګېدل ورته وای موشنزا بس نن تو ګټله شیر باندې کوا او غزون به خورم موشنزا زبې ته راوړم. صحیح. میرونه او سستر ټاپک د په کم رسم وره و چې تو دا خبره وکړه خو یمو دلته په دا کبویلی لوکو کې وجری دي کنه. جی
و دلته چې کم ټول زوړ سیستم ته وخلو چې دا ختم دی تقریبا چې کمزور دی ختم خو ته نشو ویلای دلته شته وجري پټکونه ربوکونه و دلته د مو چې کومه خبرې کیږي د پروژرو کیږي کنه جی جرګې په سیستم باندې و د مو هغه زوړ لیول دی دلته خا بادا مړی ژوندای دا ټول خلک روغون شي ډیر باز د کلیو بیل کې سم ماحول وی ډیر مینه محبت وی کنه بالکل جی بالکل نو دا دلته خورجان کیږي بس خلک د یو بل چې تو خوشحالي وي د مو خلک د روان وي د مو خوشحالي چې تو دا شونته غم و چې د خیبه د کابر دیره د هر یو شی دلته خلک نور خبرېږي او په خار کې خو مړه بس ډیر بل شونته سیستم وي و دلته چې کومه خوشحالي او کم غم وي اله تو نور خبروي چې غم د چاو شي اکثر هغه خلک ډیر منډه وهي وي چې دغه هیڅ تکلیف ته نشي خو تقریبا دغه ویډ کې چې نن سبا د کم دغه زمونی او د نیټ او فیسبوکونه دغه لګ دغه سیستم متاثر کړلو کني د مشرونو چې کم لیول او کم سیستم دی تقریبا چې دلته په کمبرخیلو یا خبر چې په غاټه ستا و چې دلته هغه سیستم وسم برقرار دی او هغه څنګه وره او موږ دا کوشش کوو چې دا برقرار او جاری وساتو ځکه چې په موږ څه کم ویډ کې نو آی مینه دغه غاخلي او ماغه سیستم او اجرا او مهمان چې کم دی هغه غاټي ذات ور ریسپیکټ ورکوي نو موږ دا برقرار ساتو سیستر بالکل کله خبره تاسو موږ سره شریک کړئ الله دې عزت منه کډیر ژوند ته غوړم او بس مکمل شامه مشاکل او استاد ولی همدرد او غټول مینا ولا ډیر مینا سلامونه وعلیکم السلام and الله پامان جی امین خان افریدی کله خبرې را سره شریکي کې څنګه ما ویلي مطلب زموږ خارجي طرف ته دا اجري سیستم تقریبا ختمېدو طرف ته روان دي خو چې کمې د لري پرتی سیمې دي دلته کې اوس هم دا قائم دی او دا قائم ساتل پکار دی نو جناب پروګرام وخت چې دی نو هغه زموږ د نیوز بریک او اذان بریک طرف ته موږ رانږدې شویو یعنی کې فیسبوک ته لارې بز تاسو ټول ته ټاټا بای بای کوم یعنی خدای پامانه وکوم تاسو ته باقی تاسو موږ جوائن کولای شئ سنو اف ام 89.4 د لارې په دې فریکوینسي تاسو موږ جوائن کولای شئ بخنه غواړم بهرحال جناب په دې باندې وزموږ خبرې تر روانې وي میسیجز به هم تاسو کولای شئ 8881 د لارې 09152544143 یعنی کې 52544143 تاسو موږ د ټلیفون شمیره د په دې باندې وتاسو راځي جی مزید کالرز به هم شاملېږي پروګرام کې خو فیسبوک ته لارې تاسو ټول تبا خدای پامانه کومه زموږ د لایک پرونه د خپل نور ملګرو سره هم شریکه کې چې اغه راشي او زموږ نننی موضوع باندې هم را سره خبرې اترو کی الله پامان